بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 126 نمبر سبق دی، یو سر شپږیشتم نمبر، او د کتاب سبق چې دی الدرس التاسع والعشرون، درس نمبر 29 دی. د 29 نمبر درس سبقونه ختم شوي دي. نن به انشاءالله موږ د 29 نمبر درس تمرین حل کوو، یعنی مشق. په تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي، یو ترجمې بالعربیه. ګورئ سړي ته چې حکم کوي چې ته په عربۍ کې ترجمه وکړه که نه، نو هغه ته وایي ترجم، او چې ښځې ته وایي ته په عربۍ کې ترجمه وکړه، نو هغې ته ترجمې وایي. ترجمې ته ترجمه وکړه بالعربیت، عربۍ کې، یعنی پښتو به لیکلي، ته به د هغې عربي جوړه، یعنی دا پښتو به عربۍ ترجمه کې. او دې خوا بل دویم سوال راکړی دی، وایي ترجمې بالبشتونیه. بشتونیه موږ پښتو ته وایو، حالانکه کتاب کې داسې نشته دی. په کتاب کې دی ترجمې بالاردیه، ترجمې بالاردیه، ترجمې بالاردیه، په اردو کې ترجمه وکړئ. خو زه ټول سبقونه پښتو کې تیاروم، نو ما د اردو په ځای بالبشتونیه لیکلی دی چې په پښتو ژبه کې ترجمه وکړئ. عربي جملې راکړي وي، د دې پښتو ترجمه ولیکئ. نو موږ له چې کوم د پښتو جملې راکړي د دې نه به عربي جوړو. نو زینب دا خط واخله، زینب دا خط واخله، زینب یا زینبو، یا زینبو، زینب یا زینبو، ای زینب خذی ته واخله هذه الرساله، دا خط، هذه الرساله دا خط، هذه معنی دا الرساله خط، یا زینبو خذی هذه الرساله، ای زینب دا خط واخله. بله جمله را کړي وای دا ستا د پلار خط دی، دا ستا د پلار خط دی، د دې عربي جوړه کا. نو هذه معنی دا رساله خط دی، والدکی ستا د پلار، والدکی ستا د پلار، نو دا به داسې وي هذه رسالة والدک، هذه رسالة والدک، دا ستا د پلار خط دی. اوس مخکې وای درېمه جمله را کړي وای ته دا کولاو کا او وی وایا، ته دا کولاو کا او وی وایا. افتحی ته کولاو کا، ها دا افتحیها ته دا کولاو کا. وقرئی او ته دا اوایا، وقرئی او ته اوایا. افتحیها وقرئی ته دا کولاو کا او وی وایا. افتحی معنی ته کولاو کا، ها دا یعنی دا خط یادی، دا لفافه یادی. وقرئی او ته الولا، ته اوایا. بیا وی بیا د دې جواب ولیکه، بیا ته د دې جواب ولیکه، بیا ته د دې جواب ولیکه. ثم اکتبی، ثم معنی بیا، اکتبی ته جواب ولیکه. مؤنث ته وایي، یو طالب ده، طالبه ده، هغې ته وایي اکتبی ته ولیکه جوابها، د دې جواب، جوابها د دې جواب، یعنی هغه طالب ته پلار یا رور خط راوړی دی، را لیږلی دی. اوس استاذه ورته وایي ته د دغې خط جواب ولیکه. نو ثم اکتبی جوابها، ثم اکتبی جوابها، بیا ته د دې جواب ولیکه. بیا وایي پنځمه جمله را کړي وایي سعیده، سعیده د یوې طالبې نوم دی، نن بیماره ده، سعیده نن بیماره ده. سعیدة مریضة اليوم، سعیده مریضه بیماره ده، اليوم نن ورځ، نن ورځ. سعیدة مریضة اليوم، مریض اليوم، دلته کې به دا مریضة ولیکو، مریضه، مریضة اليوم، سعیدة مریضة اليوم، سعیده نن مریضه ده، نن بیماره ده. هغه به مدرسې ته نه ځي، هغه به مدرسې ته نه ځي. نو چې بیماره ده بیا مدرسې ته تللی نه شي، نو داسې ویلی شي لا یذهب الى المدرسه، لا تذهب، هغه به نه ځي، هغه به نه ځي الى المدرسه، مدرسې ته. او داسې ویلی شي هي معنی هغه، لا تذهب نه به ځي الى المدرسه، مدرسې ته. نو دلته موږ داسې به لیکو هي لا تذهب الى المدرسه، او که دا هي ام نه لیکي او لا تذهب الى المدرسه ووایې هم صحیح دی. مخکې اومه جمله را کړې، هغه به خپلې استاذې ته درخواست لیکي، هغه به خپلې استاذې ته درخواست لیکي. هي تكتب العريضه، هي تكتب، هغه به لیکي العريضه، عریضه درخواست وي، درخواست د چوټۍ لپاره چې کوم درخواست لیکي استاذ ته که نه، هغې درخواست ته عریضه وي، عریضه. هي تكتب العريضه،
هي تكتب العريض هغه به درخواست لیکي الى معلمتها خپل استاد ته الى معلمتها خپل استاد ته الى معنا د تا معلمتها خپل استاده معلمتها خپل استاد ته نو هي تكتب العريضه هغه به درخواست لیکي الى معلمتها خپل استاد ته اوس اتمه جمله را کړي وای فاطمه وای نو ته بولی کې فاطمه تقول فاطمه وای فاطمه تقول زه خپل قلم اخلم انا اخذ قلمي انا اخذ انا معنا زه اخذ اخلم قلمي خپل قلم انا اخذ قلمي زه خپل قلم اخلم فاطمه تقول فاطمه وای انا اخذ قلمي زه خپل قلم اخلم اخذ د واحد متکلم صيغه ده او قلمي خپل قلم او زه کاپی کې لیکم زه کاپی کې لیکل کوم یا زه کاپی کې لیکم واكتب او زه لیکم یا زه لیکل کوم فی الکراسه کاپی کې فی الکراسه کاپی کې زه کاپی کې لیکل کوم یا زه کاپی کې لیکم اكتب معنا ده زه لیکم یا زه لیکل کوم دواړه معنی کولی شي فی الکراسه کاپی کې نو دا زمونږ د پښتو جملې وي د هغې مونږ په عربۍ کې ترجمه وکړه ترجمې بالعربیه په عربۍ کې ترجمه وکړه ترجمې چې کله ښځې ته وې دې نه مخکې درسونه مونږ ویلي وو هغه د مذکر وو د دې تمرین نه مخکې یو تمرین مونږ حل کړی دی هغې کې به مونږ ویلي وو ترجم بالعربیه ترجم د جیم سره به هم دا یا نه لګوله ترجم به هم وي دا میم به هم ساکن وي ترجم داسې به هم وي ترجم بالعربیه نو چې سړي ته وې چې ته ترجمه وکړه نو هغه ته به ترجم وې ترجم دا د امر صيغه ده او چې مؤنث ته وې چې ته ترجمه وکړه نو هغې ته وې ترجمي بالعربیه نو دا سبق موږ د مؤنث باره کې وي نو نه اوس مؤنث ته وایي یوې ښځې ته وایي ترجمي ته یوه ښځه ترجمه وکړه بالعربیه عربۍ کې ٹھیک شو جی نو دا خو د پښتو نه مونږه عربي جوړه کړه د عربي جملې عربي کې ترجمه وکړه اوس یې راله راکړی دی وایي ترجمي بالبشتونیه ترجمي ته ترجمه وکړه ما تاسو ته ووایي چې سړي ته وایي چې ته ترجمه وکړه نو هغه ته وایي ترجم ٹھیک شو ته ترجمه وکړه او چې ښځې ته وایي ته ترجمه وکړه نو هغې ته وایي ترجمي بالأردیه ته یوه طالبه یا یوه ښځه ته یوه ښځه ته یوه مؤنثه اردو کې ترجمه وکړه د عربۍ نه اردو جوړه کړه نو ما د اردو په ځای باندې لیکلي دي ترجمي بالبشتونیه ترجمي ته ترجمه وکړه بالبشتونیه پښتو ژبه کې ترجمه وکړه ٹھیک شو نو د عربي جملې راکړي دي وایي د دې تاسو پښتو ولیکئ نو عربي جملې کې لیکلي وي هذا معنا ده دا هذا دفتر الحضور هذا دا دفتر رجستر حضور د حاضری نو دا د حاضری رجستر دی چې استاد کم رجستر کې حاضری اخلي د طالبانو او نمونه پکې لیکلي دي نو هغه یادوي وایي هذا دفتر الحضور دا د حاضری رجستر دی المعلمة تكتب استاذه لیکي المعلمة تكتب استاذه لیکي اسماء الطالبات د طالب علمانو جنکو نمونه فی دفتر الحضور د حاضری رجستر کې دفتر الحضور د حاضری رجستر ٹھیک شو نو المعلمة تكتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور استاذه د طالب علمانو د طالباتو طالبات چې دي جنکۍ طالب علمانې د هغوی نمونه د حاضری رجستر کې لیکي وتأخذ او هغه اخلي دا د مؤنث واحد مؤنث غایب صيغه ده وتأخذ او هغه اخلي څوک اخلي دا معلمه یادوي او هغه اخلي الحضور حاضري كل يوم هر ورځ نو حاضري څوک اخلي استاذه دلته د استاد خبرې وکړي نو اوس د تأخذ کې هي ضمیر دغه استاد طرف ته راجع دی استاد یادوي وتأخذ او هغه اخلي الحضور حاضري كل يوم هر ورځ وتأخذ الحضور كل يوم او هغه هر ورځ حاضري اخلي فاطمة تجلس فاطمة کینی امام المعلمة امام معنا د مخې ته المعلمة د استاذ مخې ته کینی بأدب ادب سره فاطمة تجلس امام المعلمة بأدب
فاطمه تجلس امام المعلمه بادب فاطمه د استاد مخې ته ادب سره کینی وتأخذ اوس دلته د فاطمې ذکر وشو کنه مخکې نو د تأخذ کې هي ضمیر فاطمې طرف ته راجع دی چې هغې نه څوک مراد دی فاطمه استاذه نه وتأخذ او هغه اخلی الکتابه کتاب وتأخذ الکتاب او هغه کتاب راخلی څوک راخلی دا فاطمه ځکه چې د دې تأخذ نه مخکې د فاطمې ذکر وشو وتأخذ الکتاب او هغه کتاب راخلی وتقرأ الکتاب او هغه کتاب لولي څوک تقرأ کې هي ضمیر فاطمه یادای ها فاطمه ته راځي دا وتقرأ او هغه لولي هغه وایي الکتاب کتاب وتأخذ الکتاب وتقرأ الکتاب او هغه کتاب اخلي او کتاب وایي ثم بیا تأخذ الدفتر هغه رجسٹر راخلی تأخذ اخلی هغه اخلی الدفتر رجسٹر وتكتب او هغه لیکي فيه هغه کې ٹھیک شو ثم تأخذ الدفتر وتكتب فيه بیا هغه رجسٹر اخلی او په هغه کې لیکل کوي زینب تقوم زینب ادریږي الى السبورة بوټ زینب تقوم الى السبورة زینب بوټ ته ودرېږي لکه څنګه زه بوټ ته ولاړم دغه شان تقوم معنی هغه ودرېږي څوک زینب مخکې نوم یاد شو نو زینب تقوم الى السبورة زینب بوټ ته ودرېږي وتأخذ او هغه اخلي هغه راخلي څه راخلي الطباشیر چاک ته وایي چاک مخکې چې کوم سپین چاکونه به او په بورډ باندې مې لیکل کول تور بورډونه به سکولونو کې مدرسو کې نو هغه بورډ ته هغه چاک ته طباشیر وایي وتأخذ الطباشیر او هغه چاک راخلي وتأخذ او هغه یعنی دا زینب وتأخذ او هغه اخلي الطباشیر چاک وتكتب او هغه لیکي اسمها خپل نوم على السبورة بورډ باندې وتكتب اسمها على السبورة او هغه خپل نوم بورډ باندې لیکي نو دا زمونږه د نن ورځې تمرین کې دا 2 سوالونه د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ د دې بورډ او دا درس د سر نه واورئ دوباره ښکلې طریقې سره ان شاء الله العزیز تاسو ته به د دې تمرین حل کېدل او په عربی کې اکثریت جملې جوړول او ویل اب درته آسان وي نو دا زمونږ د الدرس التاسع والعشرون د 29 نمبر درس د مشق د تمرین دا 2 سوالونه حل شو ان شاء الله یو دریم سوال هم دی اب د دې درس نه پس تیارو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام